اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. عمران بھائی د ټولو نه اول خو ستا ډېره شکریا ادا کوم چې تا خپل قیمتي وخت کو او زموږ خواله راغلی. د هغې نه پس زما خپل تعارف به سره وکړم. زما نوم ریاض دی، ریاض احمد، او د پی ټي آی سره زما تعلق دی، پاکستان تحریک انصاف سره. او په موجوده ملکی صورتحال باندې یا د سعودي کم کراون پرنس چې پاکستان ته راغلی او د هغې باره کې به زه یو دوه درې څلور خبرې کوم. مخالفین چې کوم دي هغه هسې تنقید برای تنقید کوي او هغې سره اوس د تنقید کولو هم سسیس پاتې نه دی، خو هسې یو خبره راوچته کړي وایي دا چلو شو، هغه چلو شو، دا ډرایوري کړې ده، دا کړي. دا د کراون پرنس د سعودي ولیعهد د هغې یو ډېره کامیابه دوره وه د پاکستان. عمران خان ته او د هغه ټیم ته هغه ټول د مبارکباد مستحق دی د پاکستانی عوام د طرف نه. عمران خان یو مخلص ایماندار لیډر دی او کمی خبرې چې هغه کراون پرنس ته کړي دي نو هغه زمونږ د ځان لپاره هغه نه دي کړي، هغه د غریب عوام لپاره، د قوم لپاره، کم زمونږ وروڼه بایګان چې په سعودي عرب کې دي د هغې لپاره هغه یو درخواست ورته کړی دی چې یاره زما دغه کم خلک چې دا ما ته ډېر نږدې دی، زما زړه ته نږدې دي، دوی سره د ښه سلوک وشي، هلته په ښه طریقه دې ډیل کړی شي. د چا چې تنخواګانې بندې دي، څوک پیسې د چا بندې دي هلته هغه پیسې د ورته ریلیز کړی شي. د حاجیانو په باره کې چا کومه خبره کړې ده چې حاج له کوم خلک ځي د هغې هلته امیګریشن مسلې 15 شپږ ګنټې په لاینونو کې ولاړي، دغه مسلې دې حل کړی شي. هلته چې کوم پاکستاني زمونږ خلک دی، زمونږ وروڼه بایګان دي، د دې ځای زمونږ د دې خاورې خلک دی، هلته تللي دي، په مختلفو مسلو کې ګیر دي، په جیلونو کې دي، په قیدونو کې دي. د هغې دپاره ورته عمران خان درخواست ورکړو چې دا دې رها کړي شي. هغه په هغه ټایم باندې هغې اډر وکړو چې 2107 کسان به رها شي انشاءالله، او د نورو دپاره به هم کوشش کوو. او د هغه دا یوه ډېره غټه خبره چې مطلب ما تاسو هلته داسې وګڼئ لکه چې زه کراون پرنس نه یم، د پاکستان امبیسډر یم، سفیر یم. دا یو ډېر لوی اعزاز دی زموږ دپاره، د ملک دپاره. او دا د هغه یو خپل دنیوال عمران خان ته ورکړو چې لکه ته ما خپل سفیر هلته وګڼه. نو 2107 کسانو رهایي د یوازې د 2107 کسانو رهایي نه ده، 2107 خاندانونه دې سره تړلي، بیا هر خاندان سره 15 شپږ کسان دي. نو چې دې له ته ضرب ورکړي نو څومره خلکو ته به ریلیف میلاو شي. او دا خلک خو دغلته جیلونو کې پته لګي چې څومره کلونو نه پروت د دې نه مخکې حکومتونه راغلي، خو چا دا همت نه کړی چې دا خبره یې کړې وي د هغه ملک بادشاه سره بل چا سره. دوی تللي دي د خپلې اقامې، د خپلې کمپنۍ، د خپل کاروبار، د خپل سټیل میل، د خپل اکاونټونو، د خپل بینک بیلانس، د دې خبرې به هلته کړي. او د غریب عوام، د غریب قوم، زموږ د لیبر طبقې د دې دپاره هېچا اواز نه اوچت کړی. که نن یو لیډر پاکستان کې پیدا شوی دی، هغه واحد عمران خان دی چې هغه دغه مزدور طبقې لپاره اواز اوچت کړو. هغه ځان لپاره څه نه دي غوښتي، هغه دغه مزدور طبقې لپاره څه وکړي. یاره دا ما ته ډېر زیات نږدې دي او زه په دې ډېر زیات خفه یم او د دې مشکلات زر تر زره حل کړي شي. نو کراون پرنس موږ د هغه هم ډېره غټه شکریا ادا کوو چې هغه په هغه ټایم باندې هغه مطالبې منظور کړې، د حاجیانو مشکلات به هم ختم شي، 2107 کسان به هم رها شي، نور د هغې چې کوم چا تنخواګانې پاتې دي هغه به هم وشي. او د ورپسې هغه د 20 ارب ډالر کومه سرمایه کارۍ چې کومې معاهدې دلته په ایم یوز باندې کوم ساینونه شوي، دا یو ډېر لوی اقدام دی. څه خلک وایي چې دا قرض دی، څه خلک به وایي چې دا دې بي غواړي، هېڅ هم نه دي. هغه خو هغه ښکاره ویلي چې بزنس کوو، تاسو ته به دې هم پرافټ وي، مونږ ته به دې هم پرافټ وي. دا د هغې په دې موجوده حکومت باندې، په دیانتداره قیادت باندې، دا د هغې د اعتماد یو ډېر لوی اظهار دی. دا یو فیز 1 دی، دا 20 ارب ډالر. هغه چې فیز 2 کې به انشاءالله د 20 ارب ډالر نه سیوا سرمایه کاري مونږ کوو، سیوا پیسې به لګو، سیوا انویسټمنټ به دلته کوو. نو انشاءالله یو خوشحاله پاکستان، یو ښه پاکستان او یو نوی پاکستان به انشاءالله ډېر ژر مونږ ته مخې ته